نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. خیر رسولانو پاکیزه خوراکونه کوئ او نیک اعمال کوئ. سورة مومنون آیت نمبر 51. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې فرمایله چې بهشکه حلال ښکار دي او بهشکه حرام ښکار دي او په مین د دوانو کې څه خبرې دي مشتبه چې د حرام او د حلالو پته نه لګي ښکارا نه پوهیږي پاغه مگر ډیر خلکونه ډیر خلک پاغه نه پوهیږي. څوک چې ځان د شبهات نه وساتي نو دا خپل دین بچ کو او خپل انجام او عزت بچ کو. او څوک چې په شبهات کې واقع شي نو د په حرامو کې واقع شي. مثال دا شپون کې دی چې هغه د یو ورشونه چاپیره خپل ګډي بيزي سره نو قریب ده چې دا بيزي وسريږي او خپل دنه کې به د ورشو کې خبردار واوري بهشکه د هر بادشاہ یو ورشوي او بهشکه ورشو د الله تعالی محارم د الله دي. خبردار واوري بهشکه د انسان په دی وجود کې یو ټوټه د غوخي ده چې کله دا روغ موټو صالح وي ټول وجود صالح وي روحاني جسمانی لحاظ سره او چې کله دغه ټوټه فاسد شي نو جسم او جسد او بوټي ټوله روحاني جسمانی لحاظ سره فاسد او برباد شي. الا وهي القلب. دغه ټوټه د انسان په وجود کې نه ده مګر دا زړه دی. صحیح بخاری او مسلم. د انسان د عقایدو لپاره توحید او ایمان پکار دی چې کله د عمل سره عقیده نه وي او د عمل سره ایمان نه وي نو دغه عمل بې ځایه او فالتو وي. کنه ښې ښایستې خبرې به کړي. یو شاعر د ابن سولت نومې دی. نبی علیہ السلام دغه اشعار به ډېر خوښ. یو صحابي وایي زه د رسول الله سره سور وم ما ته ویل چې د ابن سولت اشعار ته معلوم دي ترمذی شمایلو کې نور کتابونه نقل کوي ما چاو ما یو شعر وایو ما ته چې بل وایا بیا می اشعار ویل تقریبا 100 اشعار می پوره کړ. او چې زه غلی شوم نبی علیہ السلام ویل شره کاد ان یسلم قریب و چې مسلمان شوی خو اشعار مسلمانان دي سړی دنیا نه کافر تل اشعار مسلمانان دي واقعي چاوي په هغه وخت کې د اشعار ویلو چې هغه کې بلکې زما د اندازې مطابق چې څومره شاعران تر شوي دي نو هغوی به چې د پاس شعرونه ویلي خو د الله او د رسول په شان کې چېرته ګستاخیانې نه دي کړي. ګستاخي یو پښتون شاعر کوي او دا سلسله په پښتنو شاعرانو کې نو خو د یو مردار د لاسه شروع شوې ده.
هغه مردار چې کله راغی، هغه مردار چې کوم دین په اسلام او په قران او په مولا او په دین پسې شروع وکړه، او بیا اوس مولا را پاسي او تعویلات یې کوي. څنګه تعویل به وکړي؟ سړی بډاګ الله یادې ورت پې کوي، نو څنګه تعویل وکړي؟ کنه دې نه مخکې پښتو شاعران وګوره، یو شعر چې کوم دی نو داسې د وزن نډک ته چې حیران بشي، که دا عبدالرحمن بابا دی، که دا خوشحال خان خټک دی، او که دا د هغې نه مخکې شاعران دي، خو هغوی دا بکواس نه دی کړی. په دې اردو برې شاعرانو کې تاسو ته هم پته ده چې میرزا غالب نه اوچت شاعر نشته. په باب د مجاز کې میرزا غالب ته یو شاعر هم نشي رسېدی. علامه اقبال ځکه اوچت دی چې اسلامي شاعر دی. نور چې کوم دی نو په فن د شعر کې د میرزا غالب په شان دي اوچت شاعر نه تیر شوی، او د میرزا غالب په شعر کې چرته د اسلام او د الله او د رسول په شان ګستاخي نشته. الله چې مجازي اشعار چې خلک وایي نو مجازیاتو کې دا شیزونه وي، نو دی د شرک په زمانه کې تیر شوی دی. د شرک په زمانه کې اشعار ویلي دي، نبی علیہ السلام ویل چې قریب دی چې مسلمان شوی، بیا وایي چې اشعار مسلمانان دی، خو سړی کافر د دنیا نه تللی. نو یو خبره داره چې ایمان او عقیده دا چې نه وي، نو د خیراتونو او د صدقاتو او د ذکرونو او د تلاوتونو او د منځونو څه پیدا نشته. دا به پیدا کارونه دي کوي ځکه چې عقیده ټیک نه ده. او د هغې وجه باندې تاسو هم پوهېږئ که نه، یو سړی دی هغه ستا په مینه کې د هغه سره دنیا خلک شریکې او په زړه کې د ورسره هېڅ مینه هم نشته. تاله چې هغه مخې له راشي ته ورته سلام وکړې که نه، نو هغه هم په دې باندې پوهېږي چې دا سلام چې ما ته وکړو دا تا ما ته کنځلې کړي، سلام دې نه دی کړی. اول ما ومنه، اول زما ذات ومنه، اول زما محبت ومنه، اول زما مینه ومنه، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو که ته ما ته سلام کړې نو هغه سلام دی. ته وایې زه خیرات کوم د الله دپاره، او هلته الله تعالی نه مني، نو دا څه خیرات شو؟ عبادت کوم د الله دپاره او الله یوازې نه مني، د هغې سره دنیا شریکان مني. نو دا یاد ساتئ چې اولنۍ خبره عقیده د توحید او خالص ایمان چې دا موجود دی، نه دې سره بیا اعمال پیدا کوي. خو چې یو سړی عقیده چې کومه دی برباده ده، ځکه 14 کاله نبي علیه السلام په عقیدې محنت کړی دی، په عقیدې توحید، په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې محنت کړی دی. د هغې وجه سره چې عقیده جوړه نه وي کار بربادي. په دې وجه واحد مذهب اسلام دی چې په دې کې د شرک ټولې دروازې بندې کړي دي، ټول سوري یې بند کړي دي. په تېر شوي شریعتونو کې بعضې خبرې جایز وي، خو شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې هغه شیزونه هم حرام ممنوع دي. چا ته به سر نه ښکته کې، سجده تحیې او سجده تعظیم دا مکمل بند شو. تېر شوي شریعتونو کې دا جایز و، او په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې سر ښکته کول هم بند شو. سر سجده خو دا پرېږده. معاذ بن جبل رضی الله عنه د یمن نه راغی، نو په د یمن کې څه خلکو بطاریق ویل کېږي، هغه چاته چې هغوی یو څه کارنامه یو کار دې چې کړی وي د هغې په وجه هغوی ته ایوارډ میلاو شوی، یا مراد د بطاریقو نه د هغوی هغه پیران ملنګان هم دي او هغه غټ علمي خلک یې دی، نو هغې ته به هغوی سجدې کولې. نو چې کله معاذ بن جبل راغی، نبي علیه السلام ته سر ښکته کړو. نبی علیہ السلام ته فرمایي او ته په درشل باندې خپل سر کېدی او هغې ته شرک نه وی. د هغې دپاره هم تاویلات کې عجیبه خبره ده. مونږ د مولیانو چې کوم دی د پورې مسایلو تاویلات نه منو چې هغه خلاف تاویلات کې د حدیثو خلاف، او ته چې کوم دی نو شرک او سر په سجده باندې کېدی ورته او هغې دپاره تاویلات کې، دا عجیبه مسلماني ده. نو چې کله هغه راغی نبي علیه السلام ته سر ښکته رسول الله ته فرمایي چې مه یا معاذ دا څه کې ته ما ته سر ښکته کوي. او د الله رسول په شام یمن کې یو خلک دی غټو خلکو ته بطاریقو ته سجدې کوي، ته خو ډېر اوچت دی.
نبی علیہ السلام ته فرمایل چې سجدې مستحق او حقدار یو الله دی، او که په دنیا کې د الله نه سوا بل چاته سجده کول جایز وي نو دا به ته په تاریخو ته نه کولې، نه به دي پیرانو ته کولې، نه به دي مولیانو ته کولې، نه به دي شیخانو ته کولې، نه به دي بزرګانو ته کولې، نه به دي لیډرانو ته، دا به دي خپلې خاوند ته به دي ښځې چې کومه سجده کولې. یعنې دا معلومه شوه چې د ښځې د خاوند چې کومه دی دا د لیډر نه اوچت دی او د ټولو دغو نه اوچت دی، خو لیکن ښځې ته خو هغسې پالتو لوښی ښکاري، څه حیثیت یې ورته هم نه ښکاري. نو ورته ویلی چې که چېرې سجده د الله نه سوا بل چاته جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، خو د الله نه سوا بل چاته سجده جایزه نه ده. بیا ورته وایي چې زه وفات شم نو ته به زما قبر ته سجده کې؟ وایي چې نه. نو چې زما قبر ته سجده نه کې غوس راته سر ښکته کړې. نو بیا ورته ویلی سجده د چا حق دی؟ سجده د هغې ذات حق دی چې هو حی لا یموت، ژوندی دی مړ کېږي نه. لہذا لنډه خبره دا چې په چا باندې پناه راځي نو هغه د سجدې او د تعظیم حقدار نه دی، هغه د ادب حقدار دی. ادب ځان شه دی، تعظیم عبادت دی او ادب او احترام دی، دا عبادت نه دی. د دې وجې یو سړی راشي او هغې ته څوک تعظیمن پاسي دا ناروا ده، ادبن پاسي نو دا جایز دی. ادب معنی دار سپین ږیری دی، مشر دی، هغه ردنه دا نه غواړي ته ما ته پاسه، په دې پوهې دی. که هغه دا غواړي چې ما ته ټول خلک پاسي نو نه به پاسي ورته بیا، خو د هغه دا عقیده نه ده، دا نظریه نه ده. بیا هغې ته پاسېدل، پلار راغی، مشر ورور راغی، مور راغله، ترور راغله، استاد راغی، محترم دی، ادبن هغې ته پاسېدلی شي او کښېنویل دی. خو که ته ول د الله تعظیم ورکړې قدر نو دا ناروا دی. نو یو ایمان دی، یو عقیده توحید دی چې د دې نه بغیر د اعمالو څه قدر نشته، هېڅ څه قدر یې نشته. دویم نمبر د اعمالو دپاره ضروري عقیده توحید هم لرې، ایمان هم ښه برابر دی، ایمان مجمل و مفصل هم ښه ټیک ټاک دی، خو لیکن کم څه چې خورې، کم څه چې ګټې، کم څه چې لګې هغه حرام دي. نو د اعمالو د قبولیت دپاره یو عقیده توحید ایمان پکار دی، نو بل چې دی نو ورسره څه پکار دی؟ حلال او طیب رزق پکار دی. په دې وجه په دې حدیث کې دا ډېر جامع حدیث دی، صحیح بخاري او مسلم. پلار او زوی دواړه صحابه دي، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما. ما د رسول الله نه واورېدل چې الحلال بین ان الحلال بین، دا حلال څه دي؟ دا ښکاره دي. څنګه دي؟ واضح دي. د دې وجه نه په حلالو کې څه پټوالی نه وي، که دا د خوراک سره تعلق لري او که د څښاک سره او که د جامو سره او که د لباس سره او که د مناکحې سره او که د کسب سره، خو دا بالکل ښکاره دي، د نور په شان دي، په دې هر څوک پوهېږي. د هغې وجه دا ده چې حلال بالکل ښکاره شریعت نه ذکر کړي او په معمولي فهم او علم سره هغه نه حاصلېدلې، نو بیا دا مشکل کار و. بیا خو الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نو دا خو بیا د انسان د وسع نه بهر خبرې وي. دا خو چې کومه دی تر عام یو سړي نه تپوس وکړې نو هغه به هم تا ته وایي چې یاره دا شی خو ناروا دی، دا حرام دی، دا به نه خوري او دا حلال دی. نو حلال هم ښکاره دي او حرام هم ښکاره دي، ټول په دې باندې پوهېږي. ته دا حرام دی، څه حرام دي؟ شراب حرام دی، ویل چاو. سود حرام دی، ویل چاو دا هم حرام دی. جواری حرامه ده، لاټري حرامه ده، غلا، غصب، ظلم، رشوت، دوکه بازی، ملاوټ، خبرې ورته وکړې ټول پېژني دا حرام دي دا حلال دي. خو لیکن د دې پر منځ کې دریم نمبر مشتبهات دي. مشتبهات مطلب دا دی چې الله تعالی امتحانن پرېښي دي، امتحانن د علم معیار پې معلوموي او د عمل او د عقیدې معیار پې معلوموي. چې کله ته وګورې یار کېدای شي دې کې زما شک دی،
دا به حرامي، بیا وچ کېدی شي حلالي. کله چې د حرامو د حلالو په منځ کې ستا سوچ او فکر چې کوم دی نو دا معلق او ځوړند شو، دې ته مشتبه وایي. چې نه یقیني حلال دلیل پې پیش کو، نه یقیني حرام دلیل پیش کو پی، او نه دی بیا موندلو، نو دا معلق شو، ځوړند شو د حرامو د حلالو په منځ کې. اوس مؤمن دقې ته وایي ځان د دې نه وساتي، بس په دې عمل پرېږدي، په ځای یې سټاپ کړي چې دا خو مشتبه دی. مونږ خو له چې کوم دی هیلې حواله جوړو که نه، هیلې حوالې د حرامو د حلالولو دپاره خانه یو زه بس مفتیانو حضراتو ته فتوې راوړه او دا راوړه او دا راوړه، په دې باندې کار نه کېږي. تاسو ته پته ده چې یو سړی مانځګزار هم دی او تلاوت ګزار هم دی، د هر شي خبر هم کوي، نو د ټولو نه مخکې چې کله داسې خبر راشي نو الله تعالی د انسان سره په اندرون کې یو ډېر لوی مفتی ساتلی دی، هغې ته قرین الملک کوي، فرشته ده. هغه انسان ته ښې خبرې ښیي او بدې خبرې ورته نه ښیي. کله چې د انسان د خو د بدو په منځ کې ګیر شي نو دغه قرین الملک، دغه مفتی اعظم، هغه مفتی اعظم دته د بغیر د فتوی نه دته سوال هم نه کړی، تپوس هم نه کړی، بغیر د تپوس او د سوال نه دته وایي دا ټیک دی او دا غلط دی. خپل ضمیر دی بیا هم چې کومه دی د خپل ضمیر د خپلې فرشتې اواز هم واوري دا خبره ټیکه نه ده او دا غلطه ده، او بیا هم دې چېرته لاړ شه پلانکي ځای ته مدرسې ته او هلته مفتي صاحب د هغه نه فتوا واخله، او مفتي صاحب خو د سوال جواب ورکوي، په پټو سترګو لګیایي، تا ورته چنده ډېر ورکړي او پیسې ورکړي، هغه شان جواب یې درکړی. دا کتابونه خو چې تعرضاتو نه ډک دي. خلک په قرآن کې تعرضات راوباسي، په حدیثو کې راوباسي، د فقه په کتاب کې څنګه نه وي؟ د فقه کتاب ځان له چې تعرضات نه ډک دی، دلته یوه خبره کړله هلته بل شانتي کړله، هلته بل شانتي کړله، هلته بل شانتي کړله. نو په کتابونو کې خو هر څه شته، لیکن ستا کتاب د قرآن او سنت سره څنګه دی، متعلق څنګه دی؟ د دې وجې نه د اول مفتي نه به خپل تپوس وکړئ چې کله ته ځوړند شې د حرامو د حلالو په منځ کې، چېرې جي دلته یو طرف ته اشاره کوي د حلال دي، خو بل طرف ته اشاره کوي د حرام دي، نو ستا مفتي تا ته ټول نه مخکې فتوا ورکړي او ورته وایي چې دا حلال دي دا حرام دي، هغې باندې عمل وکړه، بل مفتي صاحب ته مه ځه. د دې وجه رسول الله فرمایي لا یعلمهن کثیر من الناس، په دې باندې ډېر خلک نه پوهېږي، په دې مشتبهاتو باندې. د دې وجه نه چې یو سړی د مشتبهاتو شبهاتو نه ځان وساتي چې د حرامو د حلالو په منځ کې دی شکی دی، نو د دین او د عزت او د هر څه محفوظ شو، بچ شو، د یو کره مسلمان شو. او چې کله په شبهاتو کې واقع شي دی په حرامو کې واقع شو. د دې مثال یو شپونکی دی او هغه ګړي بيزي ساري سرې او د پردي ورشو چاپېره، چا ورشو د ده لپاره حرام او ممنوع ده، نو د هغې لپاره چاپېره چې کومه دی نو خپلې ګړي بيزي سره دا ګړي بيزي به په دې ورشو کې خامخا خوله دننه کوي، دا به پکې سریږي. او د هر بادشاه ورشو وي، الله ورشوګان هغه محارم د الله دي، د محارم نه اخوا دی خو چاپېره تاویږي. بیا نقل کوي چې په دې سره روحانیت راځي، حرام رزق سره د انسان روحانیت بربادیږي، چې روحانیت برباد شو عمل برباد شو، هیڅ فایده نشته. ځکه پیغمبرانو ته حکم کوي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او دغه حکم ایماندارو ته هم کړی دی. د ټولو نه مخکې د عقیدې توحید نه بعد د عمل نه مخکې ورته دا ویلي دي، د عقیدې توحید نه بعد، ځکه چې د ایمان نه بعد د عمل حکم دی. دی آیات کریمه کې د عمل نه مخکې د پاک رزق حکم دی، د پاک رزق. په دې وجه باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو زمانه به داسې راشي د اعمال به ټول ګډوډ شي، نو د هغې وجه سره عقاید وغیره خو هم برباد شي، خو د فتنو په زمانه کې به رزق برباد شي، د حلالو د حرامو تمیز به څوک نه کوي، او سود به دومره عام شي چې د هغې ګرد به چې کومه دی د جومات محراب ته راورسېږي،
د هغې ګرد به هر چا ته ورسېږي. د ګرد مطلب دا دی چېرې د خلقو مالونه دومره حرام دي چې بس ده ته هم پته نه لګي او سړی به دله څه ورکړي. هغه به سودخوري، د ده په ذهن کې به دا وي د سړی پاک او حلال مال دی او هغه به مشتبه مال یا به تا له درکړی وي، نو ګرد یې خو په تا ولګېدلو. دا یو خبره ده. یو په سود کې خوشحاله دی او بل چې کوم دی نه په سود کې خفه دی. ځان ساتلو کوشش هم کوي، نو دغه بریو معاف دی. چې کوم پکې خوشحاله دی نو دغه سره دغه برباد او تباه دی. د دې وجه رسول الله فرمایي، یو حدیث دی، هغه د دې دعاګانې نه قبلېږي، اعمال نه قبلېږي، عقیده توحید او د ایمان شته خو رزق پاک نه دی. او زمونږ خو تاسو چې وایي نو تش په جماعتونو کې ښکته کېږي او پورته کېږي، په آخري عمر کې په بانګونو ورمنډه کېږي. حج له به ځي او خلقو ته یې چې ما ته معافي کوئ. د څه شي معافي ته وکړي؟ کم شی چې الله تعالی په حج باندې معاف کړي نو تر هغې معافي غواړي. په عباداتو معاف کېږي نو تر هغې معافي غواړي. چې کم شی په عباداتو نه معاف کېږي، په حجونو عمرو په تلاوتونو ذکرونو منځونو نه معاف کېږي، تر هغې معافي نه غواړي. څه شی دی؟ خو مالیات دي. مالیات الله تعالی چې کوم دی چاته نه معاف کوي. د چا مالیات چې کوم دی رسول الله چاته نشي معاف کولی. مالیات په سفارش باندې نه معاف کېږي. پردي حقوق و مالیات چې کوم دی نو دا په عباداتو نه معاف کېږي، الا دا چې کوم حقوق العباد هغه سړی ادا کولی نشي، غیبت چغلي وغیره، نو هغه کېدای شي الله تعالی ورته معاف کړي او کېدای شي چې دی دعاګانې کوي، هغه دعاګانې هغه کس ته قبولی شي. ولیکن نور چې کوم مالیات دي دا خو نه معاف کوي. او ته چې نه یاره جي زه حج عمرې له روان یم، ما ته جي معافي وکړي. خبره ده. د شیخ صاحب متل په ځان باندې په مونږ باندې چسپان کېږي که نه وایي که دې ټینګه کړه نو ټینګه به یې نه کوې. که ځان ته زبرګ وایې که نه قسم دې زبرګي به را ټینګه نه کوې. دا ټینګول ډېر ګران کار دی. دا خو آسان کار دی چې زه ځان ته نیک سړی وایم، زه ځان ته حلال خور وایم او زه وایم داسې یم داسې یم داسې یم، او ټول خلک مجرمان دي که نه؟ زما په نظر کې تاسو ټول مجرمان یې، یو دروغ یم. او ستاسو په نظر کې دا ټوله دنیا چې کوم مجرمان یو دروغ دی. دا ټوله دنیا چې کوم دی دغه دی. چالاکو باندې کار نه کېږي، په دوکهبازۍ باندې کار نه کېږي. د الله او د رسول قانون مخې ته کوه، د خپل زړه نه تپوس وکړه. تا ته به وایي چې ته کمې درجه کې او طبقه کې. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی دی لوی سفر دی کړی دی، دا مسافر چې دا محتاج دی، د ده دعا قبلېږي. سړی وږی تږی شي بیا یې دعا قبلېږي. نهر طهري که نه دعا یې قبلېږي. یو سړی دی اوږد سفر یې کړی دی، ګردالود او ببر سری دی او ګډ وډ دی، غریب محتاج دی او په شړ بیابان کې ولاړ دی، مظلوم هم شو. لاس یې اوچت کړ، یا الله زما دا کار وکړي. نو چې کله دی دا چغه وباسي نو الله تعالی فرشتو ته وایي مطعمه حرام، سفر خو کې خو خوراک حرام دی، مشربهم حرام، اسکا کې حرام، ملبسه حرام، جامع حرام دي، وغوذي بالحرام، او په حرام باندې غټ شوی دی. نو بیا فرشتو ته په عین یستجاب له، دا دعا د کوم طرفه قبول کړه. دا ټول نه هم خبره ده د عقیدې د بچاو دپاره، د خپل ایمان د بچاو دپاره د ټول نه هم خبره چې د سره چې تا خپل مال طیب پاک کې حلال طیب مال د دې فواید هم داري، دعا به قبلوږي. سعد بن وقاص رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د الله رسول ما ته دعا وکړه چې زما دعا قبلېږي، مستجاب الدعوه رانه جوړ شي. او نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې سعد اطیب مطعمک کن مستجاب الدعوه، خېټه پاکه خېټه حلال رزق چې دین استعمالوه، خېټه پاکه کړه نو ته به مستجاب الدعوه جوړ شي. او چې خېټه دې پاکه نه وي
نو روحاني او جسمانی لحاظ سره بربادي، زړه به دې بربادي. الله تعالی چې کوم دی نو دا نه قبلې. تاسو پته را چې یو سړی د حرام مال نه صدقه کوي، په دې مسله ځان پوه کوي. د حرام مال نه صدقه کوي او نیت وي د څه شي د ثواب، چې الله به مال په دې بدل او ثواب راکړي. نو تاسو خو ځان ته حناف وایي که نه؟ امام صاحب څه وایي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې یو سړی حرام مال صدقه کوي او خیراتونه کوي او غره به جوړ کړی دی، او هلته چې کوم دی نو خانه په اسلام آباد کې یو غټ غل دی او هغه په روژه کې چې کوم دی غټ درستخان او دغه اچولی او یاره وایي د 180 دیګونه چا وویل که 500 دیګونه ویل، دومره دیګونه دا د روژه ماتي ورکوي. مال د الله تعالی چې کوم دی د مال د غریبانو ته داسې رسوي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې سړی حرام مال خرید کوي او وایي چې مال به الله ثواب راکوي، وایي دی کافر دی. وایي بل ولي دلیل سره؟ او الله تعالی فرمایي چې ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله عز طیب مال چې کوم دی قبله مده، وایي چې تبه د حرام مال چې کوم دی قبله. باقی محاضرات وایي چیرې کفرس کا ادا کون کې دته نه معلوم. حرام دو قسم دی، یو دي چې حرام دي چې ستا سره دی او تا ته ادا کون کې معلوم دی دا حق دی، نه په خیراتونو په روجو په سبانی بالکل نه ختميږي. خو یو سړی وانی کړی دی یا خوا دی خوای کړی دی، وس چاته ورکما سړی ماته نه دی معلوم چې را ما مال د چانه څنګه والده سمره می والده، نو داغه د پاره داري چې دی په خپل اندازه لګی چې ما سمره مال حرام چې کوم دی والده ادا کون کې نشته لري، او په دې نیت باندې دې ادا کوي چې ثواب نه غواړم، خو نیت اداره چې پروردګار دې پر دې حق نه خلاص کی. نو علامه ابن قیم رحم الله د ابو داود په شرح کې تهذیب السنن کې نقل کوي او نور علما احناف هم نقل کوي چې کېدې شي الله تعالی د دې نیت په وجبانی چې د دې ثواب هغه سړي ته ملاوي شي، د دې نیت په وجبانی دې معاف شي. خو کدا ورته پته راځي دا پردې مال له او سړیم شته نه په خیراتونو نه کېږي. لیکن امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې نه، ولی والا د دې وجه نه دا قومي مال او رفاعي مال او د دې شذونه چې خلک وایي کنه دا غلاګانی کوي، د دې ادایګي نه کېږي، ډېر خطرناک شی. ناغه چې حرام مال خرج کوي او ته چې مال دې الله جنت راکړي او مال دې الله ثواب راکړي او مال دې الله دار راکړي، مال دې الله دار راکړي، الپدی باندې تاسو نه ملاوي سیوا د کوپر نه بل څه شي نه ملاوي. باقي ما حضرات دغه یو خبره پکې کوي، لہذا مونږ چې ژوند تیرو نو درې خبرې دي زموږ سره حلال ښکار دي دا به ټول مني، حرام ښکار دي د دې ټول نه بځان ساتي. په دې مېز کې بعضي امور دي مشتبهات چې کله اشاره پکې راشي دا حلال ښکاری او کله اشاره دا حرام ښکاری، خو ته نه پوهیږي نو د خپل ځړ نه تاسو په دې ځکه یو فرشته ده قرین الملک، تعالی پتو درکې نو تعالی د خیر پتو درکې. رسول الله فرمایي دا مفتی سے په پتو باندې عمل وکا به تاسو وایي چې ځان ساتره دی دا مکو. او دا دنیا دا مفتیان چې سبا کې حقيقي مفتیان دي گزاره کوي او سټول کاغذي مفتیان دي. کاغذي تاسو د میټرک د تاسو ته پوس کوم چې دا لسم چې پاس کی کنه د مدرسې نه راوځي د سکول نه راوځي دا ټول چې کوم دي نو خو دا ډاکټران ته جوړیږي د دې نه چې کوم دي ټول پروفیسورانی کنه سخرګاړه چلے او ټیپر خرڅه او سالوګان خرڅه سکه دوان خرڅه او چې کوم دي په مخ کې لاړ شي کنه دغه شان دي مدرسې دي. دا د مدرسونو چې فارغ شه دي څه مطلب شو چې د مکمل چې فارغ شو د غټ مفتی اعظم شو دا وزن ستړی کوي، دا به کتابونه ګوري، دا به مطالعه کوي، دا به ځان ستړی کوي، دا بیٹه ما بوډا کیږي بیٹه ما. د دې وجه اول د خپل مفتی نه تاسو کوا هغه مسلکی مفتی او هغه تا ولا څه چندور کړي دا یا سدي ور کړي یا سدي ور کړي هغه ستاسو سوچ مطابق خبره کوي نه. الله تعالی دې موږ د حرام نه بچ کړي او الله تعالی دې موږ حلال خواره جوړ کړي او الله دې موږ د مشتبهات نه بچ کړي. الله دې په موږ رحم وکړي او مان بدا.